عزتمندو رمضان المبارک میاشت او پروژه باندې څه میلاویږي؟ نو په جنت کې یو دروازه ده، د هغې نوم ریان دی. په دې دروازې باندې به صرف هغه خلک داخلیږي چې کوم روژه دار وي. اواز به وکړی شي این الصائمون، روژه دار چېرته دي؟ روژه دار به ودرېږي او په دې دروازې باندې به داخل شي. بعضو کتابونو کې دي چې کله دا روژه دار په دې دروازې باندې داخلیږي نو فرشتې به ورته وي کلوا واشربوا هنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیه، خورئ او څکئ په مزې سره، او دا بدله د هغه اعمالو ده چې تاسو په تېرې شویو ایامو کې کړي وو. یعنې د الله تعالی عبادتونه م کول، مونځ، روژه، زکات او حجم ادا کولو، نو دا د هغې بدله ده. اوس تاسو په دې دروازه باندې رادن نشوئ، د الله تعالی انعامات په تاسو باندې وشوئ، اوس په خورئ او څکئ په مزو سره. د الله تعالی دا کم انعامات دي دا په مزو سره وخورئ. عزتمندو دا روژه د دریو شیزونو نه ډال دی. پهله نمبر نفس او د شیطان د مکر و فریب نه ډال دی چې کم یو کس وایي ما خو نفس په ما باندې ډېر دروند دی، ډېر زورور دی، ما ګناهونو طرف ته متوجه کوي، نو هغه ته پکار دی چې کثیر انداز سره روجې دې ونیسي. چې کله دی زیاتې روجې نیسي نو د دا نفس به کمزوري شي او د ده دا نوجواني والا کومه نشه ده هغه به کمزوري شي. نو دا د نفس او د شیطان دپاره ډال دی. دویم نمبر چې یو کس ته کم کس ته په دې دنیا کې مصیبتونه او تکلیفونه راځي، تکلیفونه او مصیبتونه خو هر چاته راځي، خو چې مصیبتونو او پریشانیانو مکمل ډوب کړی وي نو هغه د روژه نیسي، د ده دا دنیاوي مشکلات او مصیبتونه به ختم شي او د هغې دپاره به دا روژه ډال شي. دریم نمبر قیامت په ورځې د عذاب نه به دا ډال وي. او عزتمندو د قرآن او دا روژه دا به د قیامت په ورځ د دې بنده دپاره شفاعت کوي، سفارش پې کوي. الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامه. روژه به الله رب العزت ته سفارش کوي چې یا الله دا بنده نه ته راضي شي، او قرآن به د ده دپاره سفارش کوي چې یا الله د به زما تلاوت کولو ته د دې عذاب نه لرې کا او جنت ته داخل. عزتمندو الله رب العزت ته مونږ ته د روژې هم او د قرآن د دواړو سفارش را نصیب کی، او دا به اله مونږ ته را نصیب کیږي چې مونږه روژې چې څنګه حق دی هغه رنګ کې روژه ونیسو، او هغه رنګ کې سر ته ورسوو چې څنګه سر ته رسولو حق دی، او قرآن چې څنګه د لوستلو حق دی، چې څنګه د آدابو حق دی، هغه رنګ کې مونږ د لوستلو او د آدابو حق وپیژنو. نو انشاءالله دا روژه او دا قرآن به زما او د ستا دپاره د قیامت په ورځ سفارش کوي. الله رب العزت ته دا باقی مانده روژه صحیح انداز سره د تیرولو توفیق را نصیب کی، او په صحیح احسن طریقې سره د مونږ ته د عباداتو توفیق را نصیب کی. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.